نن چې ما او تا را وجود په کم مقصد کې او په کم سیس کې استعمالو دا د الله امانت دي درې امانت مطابق په تپوس کېږي په خدای قسم دا کم سترګې چې تا تر سحر پورې ظلم ته نیولې دي ټوله شپه موبایل ته هغه د سترګې غړولې درې سترګو پتا باندې حق چې دې سترګو له تا آرام ورکې دغه جسم رب کائنات د خپل عبادت لپاره پیدا کړو درف ستا سره امانت دی الله دغه جسم د خپل عبادت لپاره پیدا کا وسروا د عبادت طریقې بسای دا جسم استعمال څنګه کم الله د غیر لپاره یو قانون یو ضابط راولېږل د قران کریم په شکل کې الف لام میم نوالا من الجنه والناس پورې پرې کې مکمل ستاره د مشیندري طریقې استعمال دی ستاسو کې بسنګ استعمالېږي وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم دغه شان ستا جب بسنګ استعمالېږي ولا يغتب بعضكم بعضا انسان ستا دل او دماغ بسنګ استعمالېږي ستا لاس او خپې بسنګ استعمالېږي قران کریم د دې مشیندري د چلولو اصول مونږ او تاسو ته خول و مسلمان خپل غریوان کې سوچ وکا چې دا قران زده کول یوازې د ماشومان کار نه دا قران زده کول یوازې د ترجمه د دوه ماشومان کار نه بلکې هر یو انسان ماوي چې یو فلټ ورزي او دغه په اصول باندې نه پوها دا انسان ځانوم تبا کوي بل سي زوم تبا کوي دا انسان دنیا تراغه او د پر اصول او قانون باندې نه پوها چې دا جسم څنګه استعمال کم ډېر خپل جسم د جهنم ایندن ګرځي ډېر خپل جسم د پرشتو د هغه گزارونو لپاره چې کم دی د ځان جوړ کړی دی دا انسان د خپل جسم تذلیل کول غواړي الان کې الله فرمایل ولقد کرمنا بني آدم دا بني آدم خو ما ډېر زیات عزتمن پیدا کړو الله دغه مشیندري د چلولو لپاره قران کریم وجود ته چې کم دی نو دا راوسته او بیا دا خبره یاد ساتئ توجه سره ز کوشش کوم خبر سره غونډ کم صرف ذهن سازی کوم تقریرونه نه کوم دومره خبر ذهن کې یاد وساتئ الله دو قسم عالم پیدا کړی دی قران کریم مونږه زده ترجمه زده کړه قران کریم مونږه ناظره سره زده ک او بیا دغه قران مجید مونږه راواغستو د خپل جسم د سر د دماغونه والا تر خپو پورې ټول جسم مونږ د قران پرنا کې استعمال ک دغه طریقې استعمال کتاب باندې مونږ ځان پوکا رب سره کوي کم مقام قران مونږ لرا کوي الله دو عالم پیدا کړی دي یو عالم صغرا دی یو عالم کبرا دی په الفاظ دیگر ساده پښتو کې یو وړوکې جهان یو لو جهان وړوکې جهان کم یو دی لو جهان کم یو دی وړوکې جهان دار انسان جسم دی لو جهان د انسان د جسم نه ماورا دا تمام کائنات او دا دنیا را انسان وړوکې عالم اصغر وړوکې جهان دی ولوړوکې جهان دی زکه من په عالم اکبر کې په لو جهان کې وکتل منګ وکتل لاندې خاورې ته د انسان د خپو د لاندې نه کومه خاوره وه دا خاوره په دوه قسمه باندې وه بعضې ځای کې به نرمه خاوره تاسو ته په نظر راشي د انسان خپه په هغې باندې نه جمعوېږي ښکته ور پرېوځي بعضې ځای کې به تاسو ته په ځمکه کې خاوره په نظر راشي دا خاوره مکمل ستغی مټاکې او سختۍ د انسان جسم دا وړوکې جهان دی الله د عالم اکبر درې لو جهان نمونه د انسان پیدا کړی را درې انسان پر جسم کې هم دوه قسمه غوښې دي یو هغه سخته غوښه یو نرمه غوښه من په عالم اکبر کې پر لو جهان کې وکتو دغه لو جهان کې مونږ ته لولې تړې په نظر باندې رالې مونږ ته ګټان په نظر باندې رالل مونږ وړوکې جهان ته رالو چې دا د انسان جسم دی مونږ ته د هغې ګټو نمونه د انسان د غاښونو په شکل کې په نظر باندې راله مونږ ته د وړو وړو هډوکو په شکل کې د عالم اکبر نمونه پر عالم اصغر وړوکې جهان کې په نظر باندې راله مونږ عالم اکبر ته وکتو چاپیره جهان مونږ وکتو په هغې کې مونږ ته دنګ دنګ غرونه په نظر باندې رالل مونږ وړوکې جهان ته وکتو دا وړوکې جهان چې عالم اصغر دی درې انسان جسم دی
پرې کې مونږه د انسان سر په مرتبه غرونو دا ولیده د انسان غې په مرتبه غرونو مونږ ولیدې د انسان مضبوط اړوکې مونږ په مرتبه غرونو ولیدل مونږ عالم اکبر ته غټ جهان ته چې کله نظر وکړو مونږ ته ځای په ځای واښه او بوټي په نظر رالل مونږ ته دنګې دنګې ونې هم په نظر باندې رالې مونږ وړوکې جهان د انسان جسم ته هم غور او فکر وکړه مونږ ته د انسان په جسم مختلف ویښته په نظر رالل په شان د وښو باندې مونږ ته د انسان په سر باندې هغه د غټو ونو په شانتې مونږ ته هغه شان بوټي په نظر باندې رالل مونږ وې ربا یو طرف ته عالم اکبر دی غون جهان دی مونږ عالم اصغر وړوکې جهان د انسان جسم ته وکتو کمی نمونه تا په وړوکې جهان کې پیدا کړي هغه نمونه په لو جهان کې پیدا کړي پالپاسي دیگر به مونږ دې وایو د انسان جسم وړه دنیا را د انسان د جسم نه خارجي لوی دنیا را بیا زما خبره ته غور سره توجه سره ان شاء الله زین ته فائدہ در ورسی یو طرف ته انسان وړو کې دنیا بهر خارج کې لوی دنیا بیا د انسان نه مطالبه دادا اے انسان اوس دوه خبرې دي وړو کې جهان ستا په کنټرول کې لو جهان د رب کائنات په کنټرول کې اے انسان قرآن کو داو کا الف لام میم نہ شروع کا من الجنت والناس تور ورسا ستا وړو کې جهان کاغذ لاسونه رستا په قبضه کې کاغذ سترګې رستا قبضه کې کغوګونه رستا قبضه کې هغه کا چرته کې لاس او خفيري انسان ستا قبضه کې دا قرآن روالا درې اصول مطابق دا وړو کې جهان ته استعمال کا دا وړو کې جهان د قرآن ته تابع کر رب کائنات و لو جهان بزستا تابع کم او منګه وکتو صحابه کرام ته وګورئ تاسو له وګورئ انبیاء کرام ته وګورئ د سر نه رخبو پورې دا وړه دنیا او دا وړو کې جهان چا چې د رب د حکم تابع ک الله عالم اکبر لو جهان درې انسان د حکم تابع ک حضرت یوسف علیہ السلام یو وړو کې بچره رونو د کور راويست حضرت یوسف علیہ السلام د پلار نه جدا شو مور نه جدا د پلار نه جدا یوسف علیہ السلام رونو رضا نه جدا ک یوسف علیہ السلام د خپل کلی د هغه امزول نه هم جدا رشتہ دار نه هم جدا قافله وړ د کوی نه وست مصر ته حضرت یوسف علیہ السلام چې دنیا نیم حسن وړره د مصر خلق هغه درې ماشوم په قیمت باندې پوه نشول غلام ته جوړ شو په مصر کې خرج حضرت یوسف علیہ السلام التکه چې نور سره مور پلار شته نه خويندرونه شته نه التکه رشتہ دار شته یو انسان داسې غلط کار ځکه نه کوي خبرداري رشتہ داری الته سوکم نشته حضرت یوسف علیہ السلام په عالم اصغر باندې مهنت وکړو حضرت یوسف علیہ السلام دا وړه دنیا د خپل جسم درب تابع کړه زلیخا ور سره په یو کور کې د ناسترا سوا د رب کائنات تبل سو کوم په نظر باندې ناراضي اسباب مکمل مهیا حضرت یوسف علیہ السلام د ځواني په زندګۍ کې یوازې کور کې خلوت ته زلیخه د یوې دروازې نه دل نک دبل دروازې نه دل نک وو دروازو باندې حضرت یوسف علیہ السلام وردن نک او زلیخه را سکینه ورته یوسف داسترګې ډېر زیات خیسته ندي حضرت یوسف علیہ السلام ورته زلیخه د کوم سترګو ته ته خیسته په خدای قسم درې جسم نه بر ټولونه اول په قبر کې زما پر مخ داسترګې را وېږي حضرت یوسف علیہ السلام ته یوسف دا مخ او دا وختر ډیر زیات خري ورته وي په قبر کې زماره سترګو نه ورسته را وخته به زماره سر نه را پریوزي او بیا چې کله په خبرو کې غیر نه کوړته وي هاي تلګ لګ دی خورا شورته وي معاذ الله زکه حضرت یوسف علیہ السلام در خپل وړې دنیا د عالم اصغر درې مالک کله چې حضرت یوسف علیہ السلام عالم اصغر دا وړه دنیا د رب کائنات تابع کړه رب ورته عالم اکبر تابع کړه هغه یوسف علیہ السلام چې زلیخه
جیل ته ور دننه نباسي هغه یوسف د جیل نه بهر کیږي هغه یوسف علیه السلام د هغه عالم د هغې چې الله د هغه د حکم الله چې د حکم یې خپل وړوکې دنیا تابع کړه د یوسف د حکم به اوس غونډ مصر چې کوم دی نو تابع کیږي حضرت یوسف علیه السلام هغه بچی خلکو پې بولی خرڅ کړه تفسیر مظهری لیکلی دي کله چې قاص سالی راله حضرت یوسف علیه السلام د مخکې نه ترتیب کړی دی غلی سټور کړي دي خلک رالل قاص سالی اولنی کال شروع شو حضرت یوسف علیه السلام له پیسې راوړي او کال کې د مصر غونډې پیسې حضرت یوسف علیه السلام سره جمع شوي دویم کال باندې سونه چاندي راوړي یو کال کې مکمل سونه چاندي حضرت یوسف علیه السلام ته جمع شو بل کال کې خلک ساوري راوړي یو کال کې یوسف علیه السلام ته مکمل ساوري ور جمع شول بل کال خلک غلامان راولي غلامانو باندې ځان له غلالي یو کال کې د مصر غلامان د هغې مالک یوسف علیه السلام جوړیږي بل کال خلک خپل ځمکې په یوسف علیه السلام پسې لیکي ځکه د جسم نه او د جان نه خوږ شی بل نشته ځمکه لیکي او غله د یوسف علیه السلام نه علي حضرت یوسف علیه السلام یو کال کې د مصر د ځمکې مالک وګرځېده بل کال راغی یوسفه زمونږ سره مال هم ختم زمونږ ساوري هم ختم زمونږ جیداد هم ختم زمونږ غلامان هم ختم مونږ په څه باندې غله والو ځکه 2 کاله اوس هم نور موجود دي قاص سالي ته 2 کاله قاص سالي ده حضرت یوسف علیه السلام وایي بچي راوړئ بچي و قیمت ته سر لګئ غله چې کوم دی نو اخلي اووم کال راغی یوسف علیه السلام ته وایي بچي خو هم غونډ ستا غلامان شول یوسف علیه السلام وایي د خپل سر قیمت لګوئ غله وړئ اووم کال باندې حضرت یوسف علیه السلام د انسانانو هم مالک وګرځېد او هغې غلامان وګرځېدل هغه بچی چې خلکو یې په سر باندې بولي لګوله هغه د خپل عالم صغرا د وړوکی جسم راواغېستله وړه دنیا د رب تابع کړه الله د یوسف علیه السلام د حکم غړ مصر تابع کړه او کله چې قاص سالي ختمه شو یوسف علیه السلام وایي راځئ بچي هم بیایي مال د چا څومره دی وړئ صرف دا خبره مې تاسو ته خو چې زه هغه فرد یم چې زما په سر بولي خطه چې تاسو ته وښیم چې د علم نه وروسته په سر باندې بولي څنګه کېږي په دې وجه باندې قرآن مسلمانې زده کړه یوازې په دې دومره محله کې د 2 ماشومانو ته قرآن نه راغلی چې دیو په ترجمه باندې قرآن زده کړه دا هر فرد ته راغلی ستا موبایل باندې چې میسج راشي موبایل باندې رشپې میسج راغی تاله بیا رشپې خوب نه درځي سهار وختي بیا جمعات کې چا د خې بیګا میسج راغلی ته وګوره دې کې څه لیکلي که په خپله نه پوهېږې که په خپله پوهېږې خوب کې روالې راسې ګورې چې ما ته کم پیغام راغی مسلمان د رب میسج راغلی 1400 کاله مخکې تا د دې سره ډېر زیات ظلم وکړه تا صرف دې دپاره راغستی دی لاس په بېږدم ځان به پې بچ کوم پوله برید هغې ته به یې حاضروم تا صرف دغې دپاره چې کم دی نو کور کې ساتلی دی نور د قرآن چې کم پیغام و تا ته خبر نه زما رب زما نه څه مطالبه کړې تا ته بچي خط راغی ما یو پلار د اوسه پورې داسې ونه لید چې د بچي خط راواغسته دې باندې عطر ولګول دې کې د کافرو ګولې کېښودې بسترو کې دننه کېښود او صرف کال کې رمضان کې یو پیر رالی ښکلي او سینه پورې نسی کاکا ولې دا میره بچي خط یې لیکلي پکې سرې خدای شته کتلی مې نه دی چې څه پکې لیکلي خلک به بېوقوف وي ښکلولو نه څه مطلب نشته لاړ شه ویې ګوره ستا بچي ستا نه مطالبه څه کړې ده ستا نه څه غواړي لاړ شه چا ته ووایه چې تا دې پړاو کې که ته وایې چې زه نه پوهېږم ستا معاشره کې به تعلیم یافته کسان یې لاړ شه ځان پوهه که ستا بچی به ستا په انتظار باندې رب پیغام را لېږلی دا وړوکی جهان دا د رب تابع کا الله به لوی جهان خود به خود ستا تابع کی بنی اسرائیل کله چې فرعون یې پرېښود هغه بنی اسرائیل د حضرت موسی علیه السلام پیروي وکړه د عالم اصغر دا وړه دنیا دا وړوکی جهان دا یوسف علیه السلام د تعلیماتو په رڼا کې د رب کائنات کا بیا هغه بنی اسرائیلو ته وګورئ د هغې بنی اسرائیلو بیا سمندر تابع و او که نه و د هغې بني اسرائیلو بیا وریځې تابع وې او که نه وې هغه بني اسرائیل د هغو کورونه نشته په وارې تیغ کې وریځې پې بیا له پاسه تنبوان جوړوي هغه بني اسرائیلو ته وګورئ اسماني رزق د من او سلوا په شکل کې بیا هغه بني اسرائیلو تر اسمان نه تیار راکوزیږي
بیا هغه بني اسرائیلو ته وګورئ وادي تیغ کې بیا کویان نه کني ګورئ بورینګ یې نه کني بلکې یو ګټ له موسی علیه السلام همسا راتړي او 12 قبیلو له 12 شینې د هغې ګټې نه چې کوم دی نو بهر ته راوځي هغه وادي تیغ کې بني اسرائیل د هغو لباس نشته ځکه وادي تیغ کې دوکانونه وغیره نه و میلونه نه و چې هغو ته هلته کپړې وصول کړی وی دا د جسم صرف او صرف یوه جوړه به وه هغه وادي تیغ کې راغو د جسم سره هغه لباس الله داسې لویو لکه څنګه چې د انسان پر جسم باندې سرمن لویږي هغه وادي تیغ کې الله د هغه بني اسرائیلو د رڼا هم بندوبست وکړل چې جنت نه به یو رڼا ستن راله وادي تیغ به ورته رڼا که آخر دا ولې کېدل آخر دا وجه سوا انسانا وړوکې جهان ستا په کنټرول کې لو جهان زما په قبضه کې وړوکې جهان چې ستا جسم دی دا رواله زما د کلام تابع کا زما د احکاماتو تابع کا لو جهان به زه ستا تابع کم ستا خدمت پکوي دا جهان الله پیدا کړی زموږ او ستاسو سره خدمت لپاره دی او بیا دا خبره ذهن کې یاره ساتئ توجه سره دی خوا یو څو خبرې کول غواړم خبره ختموم دا خبره ذهن کې یاره ملحوظه ساتئ نن چې را انسان په منډو باندې دی نن انسان په منډو باندې دی په چغو باندې دی بیماری سر ته ونه رسېدې د کور اخراجات سر ته ونه رسېدل فیصلې سر ته ونه رسېدې دا انسان چې کم دی نو دغه شان د ذلت زندګي تېروي په چغو باندې دی آخر دا وجه سره کور کې یو ماشوم له والدینو څخه خواږه راوړل مثال په طور مټیایي راوړه او دغه مټایي پرته را کور کې او یو ماشوم بچی دی جاړي مور و پلار مټایي دانه نه ورکوي اخر چارې والدینو ته وی چې را مټایي ورکه پلار یې وی دا ما راوړي دی ولره دا زه نه خورم دا ما راوړي دی ولره خدا سکول نه چوټي کړې را په هغې وجه باندې دله زه را مټایي نه ورکوم دا ما اغوستی وم دله رضې خپله نه خورم دی مدرسې له نه وتلی ځکه دی زه له غونته کې ګورم چې دی سبا ورځې را خبره یادی مسلمانه دا جهان خدای پیدا کړی ستا لپاره و نن تر غربت ته وجې نه چغې وباسې نن د بې امنۍ د وجې نه چغې وباسې نن چې کوم دی نو په چغو باندې دا جهان هر سره خو الله ستا لپاره پیدا کړی خو لږ په خپلو اداګانو لږ نظر وکړه تا به د رب کائنات نافرمانی کړي یو بزرګ وایي ما چې کله هم د رب کائنات نافرمانی کړې را دا خپل عالم اصغر دا وړه دنیا مې د الله په خلاف باندې استعمال کړې را ما بیا کتلی چې کومې سورلۍ ته زه ختلی یم سورلۍ سرکشي شروع کړې را زما ضمیر ما ملامته کې چې سورلۍ ته بد رد ونه وی دا نقصان د دې نه نقصان ستاره ما که عالم اصغر دا وړوکی جهان د رب په خلاف باندې استعمال کړی نافرماني مې کړې را ما بیا خپلې ښځې او خپلو بچو ته کتلی دي ما له رد جواب را کړی دی زما پیروي نه را کړی نن ستا بچی چې ستا په کور کې خوري او څکي ستا نن هغه بچی چې ستا په مال باندې مزې کوي هغه ماشوم بچی هم تا له جواب درکوي دا ولې مسلمانه تا قرآن شاته غورځولی دی تا د عالم اصغر دا وړه دنیا د قرآن تابع کړې نه ده رب کائنات لویه دنیا چې کوم دی نو ستا نه هغه اغوستې را او ستا تابع کړې نه ده دا خبره ذهن کې یاره وساتئ نن سره منبر باندې ناست یم ګرنټۍ باندې دا خبره ذهن کې یاره وساتئ دلته دی جومات کې مولانا صاحب دی مفتی صاحب دی مولانا جلال الدین صاحب ترجمه کوي یوازې دوو ته ترجمه نه کوله تاسو قرآن زده کوئ او د هغې قرآن مطابق خپله زندگی بسر کول شروع کوي دا خپل شپږ فوټه بدن د عالم اصغر د دغې قرآن په رڼا کې استعمال کوي غم او خاري د قرآن په رڼا کې استعمال کوي تاسو ګورئ نن چې به کومه دنیا پسې ته منډې وئ دا دنیا به په خپله تا له خپوله راځي د نبي علیه الصلاة والسلام صحابو قربانیانې پیش کړې داسې په سخت وخت کې چې کوم دی نو قرآن په سینه پورې ونیو او د قرآن په یو یو حرف باندې عمل پیش کا تاسو بیا وګورئ هغه صحابه الله کم مقام ته ورسول حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نوم تاسو اورېدلی دی انس رضی الله تعالی عنہ وایي موږ چې په دشمن باندې اټیکونه شروع کړل الله فتوحات راوستل ما ته به مال غنیمت کې د سونې کمې هغه سونې کمې خښتې میلاو شي هغه خښتې چې به ما وړې کولې ما به د خپل لرګو په تبر باندې هغه وړې کولې نن دا یو رتی دا یو توله داسې شی دی
دې لپاره خو جدا جدا حالات پیدا کړي دي. په تبر باندې خو معمولی شی نه وړو کېږي چې په تبر باندې د سونې ټوکړې وړې کېدې. دا صحابو له الله ورکول ولې عالم اصغر دا الله د حکم تابع کا الله دنیا خپل راوسته او دیو ته خپو کې چې کم دین اور وشتا. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي ری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابي زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنہ وفات کیږي. ساید جسم نه بهر شو. خلکو د وفات نه پس یا لکه سی پرې خو دي راوالی چې سرقې کو کله چې هغه ترکه وکته شو داغه میراث وکته شو. هغه زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابی 6 کروڑ درهم راوتل. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ ذمہواری واغسته په غریبانو د تقسیم باندې. هغه 6 کروڑ درهم چې داغه نه به تور میراث پاتې او غریبانو باندې صدقه کړل. صحابه خپل بیا دنیا خپل راتلا او کنه راتلا. نن ته په دنیا په ذلیل ګرځي. تا تر 2 رکعات ټیم میلاو نشو. تا ته د رب در رضا کولو لپاره 2 منټه ټیم میلاو نشو. اخر داوج سره استاد سر نه رخپو پورې عالم اصغر ټول د خدای تعالی هغه غضب له دعوت درکې. ستا که زه اخته سې کوم، ستا که زه مخ سې کوم، ستا که لاس او خپې سې کوم، ستا که زه سترګې سې کوم، ستا که قول او فعل ته زه ګورم، ستا کردار ته زه ګورم، ټول د رب کائنات خلاف چې کم دی هغه بغاوت ته راوتې. تا عالم اصغر د خدای نه باغی که الله عالم اکبر ستانه باغی که. تاسو سره صحابو مثال وګورئ. ما وی دا خپل جسم د قرآن د اصول مطابق کلا وړه دنیا لویه دنیا وګوره ستا څنګه تابع کېږي. صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاګردان ځان د قرآن تابع کړو. څوک دانش پیش کوله صحابو د قرآن خلاف اعمال چې کم دینو دا کړی دي او کچرته کې داس یو ګناه دغه صادر شوم د خو فورا د الله نه پخپل اوخ کو باندې وینځلې ره تر دې پورې الله پخپل باندې اعلانونه کړی ولقد عفانکم تاسو ته الله معافي کړی را الله معاف کړی هغه صحابه چې کلا دا وړو کې جهان چې په کم باندې لري انسان پخپل باندې قبضه وا دایره الله تابع کا عالم اکبر خوره څنګه لري تابع کا صحابه ګورئ صحابه یوازې صحابه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ګورا عمر رضی الله تعالی یوازې په انسانانو باندې حکومت نه وګوري ښا الله یې د زمکه ذره ذره تابع کړی را امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو جهاد ټولګه لګي منبر باندې لګیا ر خطبه ور کوي جهاد ټولګه دا 100 میل لري دی امیر المؤمنین هغه ته خبر ورکول غواړي پیغام ورکول غواړي پیغام به څوک ورسي موبایل خو هغه دور کې وینا ټلیفون خو نه نور داسې مخابره خو وینا هوا خو موجود ده کنه وز کم یو انسان د قران ځان تابع کړي هوا خو عالم اکبر کې را پرلو جهان کې را امیر المؤمنین د منبر نو یا ساریه الجبل درې زنه هوا سره خبره چې کم دینه ال تلخکته ور رسوله هواګانم الله دې تابع کړي اغا سليمان عليه السلام ګورئ الله وسخرنا له الرياح هوا ورله مسخر کړي او غدو اشار او روا اشار یوې میاشتې سفر وسار پټیم کو یوې میاشتې سفر ما زیګر پټیم کې صحابه تلګ نظر وکي عالم اکبر الله ټول دغه تابع کړو امیر المؤمنین عمر فاروق داغه لپاره هوا مسخر کړه دریای نیل چې کم دینو بغاوت کی راځي دریای نیل او بکمای دریای نیل ځان او غلط غون عادت نیولو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته خبر راغې امیر المؤمنین دریای نیل داسې بغاوت شروع کړي امیر المؤمنین فورا چټي راوغستا زکه عمر رضی الله تعالی عنہ عالم اصغر خپل جسم د الله د احکاماتو تابع کړو عالم اکبر کې د نهر هم د دریای نیل هم د او بوم عالم اکبر کې الله هم تابع کړی دی امیر المؤمنین عمر فاروق یو دوغه د چټي دریای نیل ته لیکي دریای نیلا کته په خپل مرزي باندې چلےږي بیا م چلےګا خلکو سره خیر دې بغاوت وکا خو دریای نیل کده رب په حکم سره چلےږي کده رب په حکم سره چلےږي اگر رب چې کم نبی دنیا تر لګلې
د هغې نبي خلیفه تا ته حکم کوي چې شروع شه اوبه به نه کمې تاریخ ګواه دی د نن ورځې پورې هغه دریای نیل اوبه نه راکمه کړې الله عالم اکبر د هغې خلکو تابع کو بالکل هغه امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه دی د هغه په دور کې مدینه کې زلزله راله دا ځمکه هم عالم اکبر دی امیر المؤمنین عالم اصغر خپل وړوکی جهان خپل وړه دنیا راغستې را د الله د حکم تابع کړې را اوس په هوا هم د ده حکم تابع اوس په اوبه هم د ده حکم تابع اوس په اور هم د ده حکم تابع د ځمکې ذره حیوانات په هم د یو د حکم تابع اور زلزله راله امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل چته کړه اوس مکه لري راوتړل ولې رپېږي تا باندې عمر د انصاف فیصلې پرې خودي رسا هغه ځمکې بیا زلزله رانله امیر المؤمنین عمر فاروق په دور کې مدینه کې اور ولګي ستړي خو نه خپله خبره جاری لګو ساتم امیر المؤمنین دور کې مدینه کې اور ولګي اور بغاوت شروع کا د خلکو نقصانونه شروع کړل امیر المؤمنین داغه سره نور د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه چې خپل جسم د الله د حکم تابع کړو الله هغه اور هم دریو تابع کړو تمیم داری رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابی دی د قرآن بهترین حافظ دی تمیم داری ته وایي تمیم داری الله شعور واپس کا خلکو له نقصان ورکړي تمیم داری صادر راوغسته او ر صادر باندې راور داسې شړې او په مخه باندې کا لاړ د کم غر نه چې اور راوته او الته یو غار ته وردن نه کاوه یو ګټې ور سره کې خو راسي چې بیا بار تر نشي ولې عالم اکبر کې دغه اور هم شامل دی او بوم شامل دی هوا هم شامل را کم یو انسان چې عالم اصغر د رب کائنات تابع کا عالم اکبر خدای دغه حکم تابع کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نبی علیہ السلام صحابی دیکھ د مجاہدینو یو بہترین کمانڈر دے د ایران سمندر گواہ دے د ایران په سمندر باندې سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کم دے د خپل مرګرو سره صحابه او مجاهدینو په هغه سمندر باندې خپل اسونه پورې کول غواړي او کله چې هغه سمندر ته اسونه ورپورې کړل سمندر هغه سر ته اسونه ورسېدل د اسونو خپې هم لمدې نه شوې حضرت سعد بن ابي وقاص د مرګرو تفتیش کوي مرګري ټول راپورې وتل وی او ویره چانه خو سمندر سره ډوب کړی نه دی یو مجاهد پاسې یو صحابي ورته امیر صاحب زما یو پیاله سمندر ته پریوتې راښکتې راښکو دی حضرت سعد بن ابي وقاص اوبو ته متوجه شو اوبو زما د مرګري د یو مجاهد د دین داسې صفه سالار دغه پیاله ولې ډوبه شوې ده هله پیاله فورا غاړې ته کوي دا اوبو چپه شروع او چپې پیاله په مخه باندې راغستې ره کنارې ته راویشته دا اوبه ولې تابع د صحابو ځکه د سر نه رخپو پورې جسم عالم اصغر هغه تابع که د رب کائنات عالم اکبر خود به خود د هغې تابع پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بل صحابي حضرت عقبه رضی الله تعالی عنہ عقبه ابن نافع دی روان دی د اسلام د پرچار د پاره افریقې ته لاړ در سره خپل مرګري د افریقې ځنګل کې شپه راله مرګرو ته وایي داسې لغونته کې ونې دی او پریزه کې پړاو اچو مرګري ورته وایي عقبه ابن نافع ته ورته وایي چې امیر صاحب دا ځای د پړاو نه دی ځنګلي حیوانات دلته ګرځي وایي هېڅ مسله نه هغه نافع چې هغه عقبه ابن نافع ودرېده مرګرو ته وایي پرې ځای باندې موږ پړاو کوو یو اعلان کوي که پرې ځای کې کم یو حیوان او جاندار هغه موجود زما آواز دی واوري د دې ځای نه بهر ته وځي من کان هاهنا حی فلیرتحل که دلته یو حیوان او جاندار هم موجودي فلیرتحل فورا د هغه د دې ځای نه رحلت وکړي فانا نازلون موږ دلته پړاو اچونکي او بیا منت نه کوي چې د ځنګل حیوانات ته زما درخواست دی ودیوځي ځنګل حیوانات ته عاجزانه اپیل کوم د دې ځای نه د اوسې نه حکم کوي حکم آخرني الفاظ سوی فمن وجدناه قتلنا که زما د اعلان نه وروسته دلته کم یو حیوان په نظر راغی موږ به ګورې وجلی فورا وځئ حیوانات فورا ورځي
غارونه خپل بچی په خلو کې رالی ځنګل خالی کوي ځنګل کې هغه شپه تیرې او سبا بیا چې کوم دی خپل غارون له راځي هغه حیوانات ولې تعبیري د ځنګل زمرو ته اعلان کوي نن تشرا ګبین مچۍ پاسیا او دغې نه ګبین رالی نه څنګه هلمټ ته لګولی که نه سترګو ته رجال لګولی دستانې غټ غټ بوټان د خپو پورې ځان مکمل پټ کړی مچۍ ټک رانه کې ټول یریږي را یریږي او بیا هغه زمرو ته اعلان کوي کم یو کس زما د اعلان نه وروسته دلته کې بیا من شو فمن وجدنا او قتلنا موږ به قتل کړی ګورې حیواناتو ځنګل خالي که هلکه دا ولې اخر دا ولې باروب دا چې کوم دی جسمونه ډېر زیات اسمان ته رسېدل اخر وجه سوا عالم اصغر د الله تابع کړی ناسې بهر پرې نظام خو زموږ او ستاسو لاس نه رسېدلی جسم خو تاسو مالکان یې که نه یې پرې جسم کې ستاسو سره بل چا کار نشته دا خپل جسم روالی او د رب کائنات تابع کوي دا قرآن زده کوي درې قرآن د علومو په رڼا کې را جسم تاسو استعمال کوي په خدای قسم د ځمکې ذره چې کوم دی هغه به ستاسو تابع لکه څنګه چې د صحابو الله چې کوم دی حیوانات هم د هغو تابع کړل حضرت سفینه رضی الله تعالی عنها لار غلطېږي منظرې ورته لار ښیي منظرې مخکې او سفینه ورپسې دی د ځنګل حیوانات لار ورکوي صحابو له ولې عالم اصغر هغو راغستی او د الله د حکم تابع کړی نو انشاءالله قرآن به زده کوو بیا انشاءالله بلې پیرې له که زرالم دلته بیان او د ترجمې ختم شي بیا دوه ماشومان نه ګورې ښه لویه محله ده ماسوتن ستاسو څه کاري تشې بادوئ بهر به چې کوم دی غیبت په کوئ یا به نیټ ګورئ د هغې پسې ښه دانې د خدای په قرآن باندې ځان عدد کوي ځان پې پوه کوي او چې کوم یو آیت زده کوئ د رب نه پې د عمل کولو توفیق هم غواړئ او بیا پې عمل هم ښکاره کوئ تاسو ګورئ ستاسو رزق کې څنګه پراخي راځي تاسو ګورئ ستاسو عزت کې څنګه پراخي راځي تاسو ګورئ ستاسو منځ کې څنګه اتفاق او اتحاد پیدا کیږي نن هر یو گاونډي بل ته غل دی او دشمن دی که نه دی نن رور د رور دشمن دی نن دکاندار د دکاندار دشمن دی نن چې دوه انسانان یو بل له ورځي د ده په ژبه باندې سلام زړه کې یو بل ته کنځل کوي مینې محبت پرواز کړی اخر دا ولې اخر وجه سره دوه لرګي ترکان که ورولي میخ به ټکوي د دوه لرګو د یو ځای کولو لپاره میخ دی ګیلو دی که دوه کاغذونه تاسو وصله کول غواړئ د هغې دپاره خپل اوزار دی ګون دي دغه شان دی کم دی تاسو دوه وسپنې یو ځای کول غواړئ د هغې دپاره خپل اوزار دی ویل دی مسلمانه که ته دوه وسپنې په یو بل باندې 500 کاله د پاسه کېرې دا به ویلډ والي جوړ به والي که تا دوه لرګي کېښودل 100 کاله او له پاسې به غټه واړوه چې د یو بل نه جدا کېږي نه 100 کاله پسې رواله یو بل پورې نښلي دوه کاغذونه یو بل پورې داسې کېدی دا 10 کاله پس رواله یو بل سره دا نه یو ځای کېږي تر څو پورې ګون نه یې لګولي تر څو پورې لرګي باندې میخ نه یې والی تر څو پورې د ویډ نه یې کړی مسلمان همیشه دپاره ستا د یو مسلمان زړه د بل سره چرته نه یو ځای کېږي تر څو پورې هغسې واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا هغسې د من کې نه استعمال کړی کم څه چې الله د دوه زړونو د جوړ لپاره رالیږلی او چې هغه قرآن دی قرآن واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا صحابو ته ورته وګورئ پیغمبر علیه السلام ته ورته وګورئ اوس او خزرج وګورئ نور قبایل وګورئ سونو کاله به د یو بل په کوپړو کې چې کم دی نو اوبس کې او کنس کې بیا څنګه د یو بل نه ځارېږي بیا څنګه کیدی شي چې غزوه یرموک کې غالبا یو د تندې مرې اوبه بل له ویسه د بل نه ساوزي وی اوبه بل له ویسه بیا چې کم دی نو څه وجه کیدی شي چې د شپې ډیوه وجني د میلمه سره په خپله باندې خوله چپوي میلمه په لږ خوراک باندې مړوي ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه ولې چې دوه زړونه په سوان یو ځای کې هغه قرآن خپل کړو نن قرآن تا غورځولی دی ستا چې کوم دی د یو بل سره بغض د یو بل سره دشمني د یو بل سره عداوت ځکه چې دغه زړه پر قرآن سره یو ځای کې قرآن تا شاته غورځولی دی نن به انشاءالله د دې نه خوا به کوشش کوو چې قرآن زده کړو عملي کړو د خپل زندګۍ په خوند باندې او بیا هله چې کوم دی نو دا پوه شي او که قرآن دې شاته غورځولی د زندګۍ په خوند باندې چې نو نه پوهېږي نو انشاءالله قرآن به او خصوصا زه ایجوکیټډ طبقې ته ویم دا د سکول او کالج سره چې د چا تعلق دی دیو ته ویم نن سبا داسې یو دور روان دی نوجوان زما سره رابطي اکثر نوجوان راشي
وای دې ته تیار شیم چې خودکشي وکړم هلکه ولې یو استاد چې کوم دی د اسلام مطابق داسې خبره وکړه ذهن کې مې شکوک او شبهات دي کلاس کې مې ملګری دی نټ باندې مې وکتل یو ذهن داسې بیان راغی ذهن کې مې شکوک او شبهات دي په خوله باندې نشم ویلی ته قرآن زده که که نه بیا څنګه چې بل ستانه ایمان سلب کوي ته بیا بل ته ایمان دعوت هم ورکولی شي ته راشه قرآن زده که بیا په تا باندې اغیار اټیک نشي کولی بیا به خپل هغه ایمان چې کوم دی نو په بل باندې تور مسلط کې قرآن زده کوي قرآن زده کوي دا قرآن چې تاسو ته څو ښیي دا علما کرام دا خپل سرتاجونه وګڼئ په خدای قسم د دنیا په مخ باندې دومره لوی محسن نن سبا بل نشته لکه څنګه چې عالم ستا محسن دی ارزان قیمت والا زمونږ په سوات کې د تمامو سواتیانو اجماع ده پرې اتفاق دی او دا سوات والا دا هم که دی اجماع نه هغه چا اخوارې خو وکړل نو هغه باندې د کفر په توم لګي چې امام له به د 4,000 روپو نه زیاتې پیسې نه ورکوو دا اجماع ده او بیا که ورته ته وایې ته دې مینګورې ته لاړ شي 100 پیسې پرېږدې یاره په 10,000 روپۍ نه رامنې کېږم او واقع د دوم دغه شانتې خو په دې باندې زموږ او امام چې کوم دی امام د 100 کسانو وي محله کې د 100 کسانو د 200 کسانو زر کسان وي داسې ورخپو پورې د مال نه ډکي اگه ته ورته د جومات امام یاره وایي درې خو مې بیخي وس نه رسي 50 روپۍ دی یاره دا به 100 نشي پخوا خو موږ 100 ورکولی دی خو مې بیخي وس نه رسي دا دې علماو قدر لږ وکوي دا علما په خدای قسم تاسو ناس یا عربو کې تاسو ناس یا امریکا کې تاسو نور ممالکو کې بیغمه دا عالم ستا د دې بچي د ایمان تحفظ کوي دی مسلمان جوړوي ته دې څه خبرېږي تا سهار چېرته لګې تا دا پته هم نه لګي ما کومې ادارې ته لېږلی تا خو دا دې ماشوم بسته هم نه چې کړې د ده را سلیبس زه لږ وګورم چې ده د سال ته پړاوئ دا خو د عالم لګیا دی د نظریې جنګ هم کوي د ده د عقیدې جنګ هم کوي دی مسلمان جوړوي د ده چې کوم دی نو کلمې خیرت مونځ ښیي د ده چې کوم دی نو دین ښیي انسانیت ورته ښیي اخلاق ورته ښیي دا علما د خپل سرتاجونه وګڼئ او بله خبره ده دی علماو باندې بوج مو ور دیو باندې بوج مو ور دا خپل درس او تدریس ته فارغ کوي دریو چې څومره ضروریات تاسو یې پوره کوئ دا څومره خوشحال ده کې هلکه مدرسې څومره خوش چې دا مدرسې افتتاح شوې ده او هغه مدرسه اوس مې جلال الدین مولوي صاحب نه تپوس کوم ای مدرسه کم ځای ته ورسېده وی بوکلین پکې لږ غونډه کې کار کړی په هغه ځای باندې پرته ده ای خپله چې بوکلین راولي زه خو ګورم هن پن کې کور سر ته وخېجوئ او په هغې باندې له پاسه چې کوم دی بیا فورن چتي او لاندې د هغې نه قالب لانې سپردی شی بره پې نورې ستنې ودرئ او بیا هلکه دیوالونه سر ته وخېږي وایي دی لاندې لرګو ته لږ انتظار کوو چې دا را پرېږدو چې له پاسه په دې باندې بل چت چې کوم دی نو دا وکړو د یو چت لرګي بره خېجه او د بل هغه بره خېجې او مدرسې ته شي یاره زمونږ وس نه الله دې غیبي امداد ویې وکړي الله یې کولی شي خو تا هم ازمي ګورئ دا خبره ذهن کې یاد وساتئ ذهن کې را خبره ملحوظ وساتئ تاسو د دې مال د صدقو د زکاتونو چې کوم دی صحیح مستحقین هم دا دي دا خلک دي دا طلبا دي د مدرسې قرآن کې الله څه فرمایي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله د صدقو صحیح مستحق څوک دی هغه فقرا چې الله په لار کې را بند کړی شوي دي لا يستطيعون ضربا في الارض پس مکه کې را سفر نشي کولی نه امریکې ته تللی شي او نه سعودي ته او نه دوبۍ ته تللی شي لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء ناخبر انسان په د باندې د مالدار ګمان کوي ناخبر انسان پر ګمان د مالدار کوي ولی الله قرآن کې مخکې فرمایل زکا يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف زکا چې د سوال نه کوي د سوال نه ځان بچ ساتي او عام کس خداوي چې د مولوي صاحب او د طالب علم سپینې جامې دي او د دې طالب علم چې کوم دی اعلی اعلی پیسار دي دی چې ډېر مالدار دی خو الله فرمایي تعرفهم بسیماهم ته به یې د نښو نه چې کوم دی نو پېژنې لا یسألون الناس الحافا دا د خلکو نه داسې سوال نه کوي چې انسان پورې ونښلي دا مدرسه آبادول دا ستاسو ګورئ کار دی دا د علماو کار نه دی پکې صرف درس او تدریس کار ګورئ دا خبر هم ذهن کې یاد وساتئ دا ستاسو پر ځای چې الله د دې ځمکې انتخاب وکړي د دې مالې خلک یې پې ازمېل الله دا علماء دا طلبا یو علاقې له ورکي دا الله رحمت هم الله پې را خلک هم ګورئ ازمي ګورئ چېرې دا خلک څه کوي د دې دفاع کوي که د دې مخالفت کوي خپل مال دې کې خرج کوي که خپل مال چې کم دی نو دا نه خرج کوي صحابو ته وګورئ
ما تاسو سره صحابه واقعات بیان کړ زموږ ذهن کې راغی کمنګ مال پرې مدارس باندې خرج کې زموږ مال به کم شي الله مثال قرآن 3 سپاره کې ورکړي درې مثال خود هغه تخم دی هغه غنم د دانې دی مثل حبتن چې هغه چې کم دی هغه یو بوټی راوخیږي او هر یو بوټي کې د پاسه یو وږي کې سلسل دانی یو دانه الله دا چې کم دی نو په 200 دانو باندې بدل کړه هغه 200 دانو باندې چې الله هغه دانه بدل کړه الله ستا 1 روپۍ چې الله په صحیح مصرف کې چې کم دی نو ولګي الله په 200 والله ضعیف لمن یشاء بغیر حساب بے حساب چې کم دی نو بدلی نو ان شاء الله نور بدیل ډیل نه ورکو سبان ہمارے مرګرو ته مولوی صاحب ته زما مرګره ما ورته وی چې سبان چې پرې باندې کسان ولګي او شروع کوي ان شاء الله الله به د غیبونو امداد کوي کړه دې محله خلکو پرې خپل مال نه لګاو خپل جان چې کم دی نو دا نه لګاو الله به د بل زین امداد کوي ان شاء الله دا به جوړیږي نو ان شاء الله کوشش پراګو چې ری کې مالی تعاون هم کو او ری کې به جانی تعاون چې کم دی نو دا هم کوم د لاس خپوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه غره کارونو ته نه پرې خور صحابه پیغمبر علیه السلام په سې مانو کې عاشقان دي زمونږ د علما دی الله ری زندګۍ کې برکتونه واچي دیو چې تر او 10 لوټه راوالي نو طالبان رامنډه کې لاس نیوالي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ټیم خپل سرونه شیندل خو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله مسجد نبوي تیارو غور سره ووري مسجد نبوي تیارو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بذات خود هغه کې څنګه کار کو بلاکونه به پړې کړل داسې پړې به ودرولا او داسې به راغسته صحابه اخیرنه بلاک په د نبی علی السلام زنی تاړم شو داسې به راغستل او د مسجد نبوي تعمیر چې په دویم ځل باندې کیږي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دغه ټیم کې ایمان راوړی ری نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخله به ورالم ما به یا رسول الله بلاک ته ډیر زیات راغستری ما ته نبی علیہ السلام د خوشاله نه خود غیرها یا ابا هريره فانه لا عيش الا عيش الاخره ابو هريره لا شنور راواله بلاکونه ډیر دي ځکه اصل ژوندۍ د اخرت ته کې ځان له اخرت جوړو ما او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داغه جسم زمونږ د جسم نه زیات ناسبین داغه وینه زمونږ د وینې نډیره قیمتي وا داغه خولا زمونږ د خولې نډیره زیاته قیمتي وا بلاکونه راغستري او بلاکونه چې خودل نه دا ګوتره بلاک تلاندې نه راله وینه تیرا وبیدا د وینو قطري تیراله نبی علیہ السلام هغه ته دومره خوشاله شي چې الله د کور په جوړولو کې زما ګوته چې کم دی نو دا وینه راوته هغه داسې ونه او دا غې نه د وینې قطرې هل انت الا اصبع دمیت وفي سبيل الله ما لقيت پیغمبر علیہ السلام شاعر نه او خپل پاس بر خلینه کله کله وتل دا شعر وزن به چې کم دی نو دا اختیار کا نه ان شاء الله دې کې به معلوم لګو او دې کې به ان شاء الله بدني تعاون چې کم دی نو دا هم کو دا بنیاد دې چون کې ان شاء الله سبا نه بالک پرې باندې شروع کوي هر څنګه چې وسو غټه بګې کېره خود دې بنیاد شروع کې ان شاء الله لبه مخبت رقیبانه بیاي او دې بنیاد کې دا عمارت دا ټول پرې بنیاد باندې ودرېږي دا کم کسان چې دلته کې ناس سیرا ور دي سره اوس فلحال ان شاء الله لګ لګ تعاون کو لګ لګ تعاون چې سوا پرې بنیاد کې زموږ پیسې ولګ ان شاء الله دې کې به مستقبل کې دا ماشومان چې کم دینو سبقونه وای زموږ په قبر باندې بل پاسه درب ولاړی ګوره زمونږه شکل به هم دا زمونږ د کشرانو د ذهن نه وته ګوره زمونږ نوم به هم څوک نه پیژني کله کله چې بل مړی خاخې وای دلته شرط پخای او قبر وګوره ښا خدا مدرسه او دا جامعه به ان شاء الله دا به آبادی درې ثواب به چې کم دی ان شاء الله مونږ ته راسي الله دې مونږ او تاسو له پرې او څو خبرو ماته وګړو باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.